ډېره مننه بنوري صاحب، خوشحاله باز بریالي اوسو. ولې دا مظاهرې کېدې نن؟ بنوري صاحب چون په 2009 ایمو علاقه دلته ملیټري اپریشن والی نو زیاتره ایمو علاقه خو څومره دی غاړانګه نو تقریبا 2009 څخه 2013-14 کې د ایمو علاقه وفي وشوله او 2.5 کاله کېږي چې د ایمو علاقې د ډاون کورونو سرویس شروع شوی دی. هغه کې کله کول بریک لري، کله شپږ میاشتې بریک لري. نو دې وجې نه تېره د ایمو علاقې سروې نه کمپلیټ کېدله. تقریبا د والي سره مو درنه هم ورکړې وه. علاقې کې سروې نه کېدله او دلته ساړه روان دی. نو دې وجې نه نو موږ مجبوري شوله تېره حکومت سره مو د ساتانه مطالبې مو نور یو څه د سروې د مو ډېره اهمه غوه چې د مو علاقې سروې نه کېږي د سروې د شروع شي. نو بار بار حکومت مو سره وعدې هم کولې خو بدقسمتي دا وه توادو دپاره چې مخکې نه رتلو نو بیا مو مجبورا له ټولې علاقې وله مو دلته څومره مشرانو نو دې حوالې سره مو یو پلین وکړه چې مو مجبورا کېږو چې مو اقتصادي نه پړچاو ته پیدل مارچ کوو. ښه او دې مظاهرې کوونکو کې څوک شامل وو؟ پټان عبدالخالق سینې د هغې ځای علاقایي خلک شامل وو؟ بېشکه دلته زموږ سنټرل کوونکي چې د غاټ څلور قومونه ژوندونکي وي، قوم اکوزی شو، پړه چمکني شولو، علي شیرګي شو، پیدات خیل قوم دی او موږ سره پرېجان هم دلته ډېر زیات اباد دي. نو چونکې زموږ څومره هم د اپریشن نه بعد یمو علاقې کې کوم مشکلات لري ټول نه غاټ وایي چې موږ کورونه ړانګ دي. بل دا دی چې موږ په علاقې کې بنوري صاحب موبایل یو پټیکل کور نه کوي. نه دلته چې څومره هم یو میلمانه لري چې یو انجینر دی، یو ډاکټر دی، مطلب دا دی دا ټول خلک زموږ علاقې نه راتښتي. هغه وجه دا چې موږ په ټولې علاقې کې موبایل یو پټیکل کور نه کوي. نو موږ څنګه غیر د مونږ دا هم چې زموږ علاقې کې پټیکل یا د موبایل د نظر بهر کړل شي. په واجب وي چې زیاتره علاقې مسافر لري او مسافر ته خپل خاندان ولا سره خاندان ولا مسافر سره ګټه نشي کولای. ډېر زیات مشکل لري. دویمه دا په نورو څه په خپل علاقې په اپریشنو کې یا په کورنۍ میجنټي کې کوم جنګي حالات تیر شوي دي یا توماکي شوي دي یا زلزلې شوي دي په دې کې زیات خلک یې شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دا لږ 1100 پرې تعداد لري. نو لاس یو اته انو ولا تیر شوي مو هغه زخمیانو ته او شهداو ته اوس په موږ تر هغه فکر نه مليدل. نو موږ ته چې او چرراو مطلب یې مو دا چې موږ دومره غټ بازار لرو لکه ساده بازار شلو پړچنور شلو یا بغن شلو ډګر شو په دوه غاټو بازارونو کې خپل زنانو ته لپاره انتظارګون نه لرو. نو زیاتره موږ زنانه څه کوم دي یا عام دکانه سره یا په چاوک کې یو وغیرہ کې ځین کې نه سره غیر محفوظ وي. یعنی یم پښتانه یا چې کوم بکرو کې مشکل زنانه ورو نو موږ دا ور ډېر شوق لرو چې دا څه دی چې دلته یو ویډیو جوړ کړي چې د سیمه ته غلط دي زنانه ته د انتظارګو سره د سیاره ځای نه وي، د غرمو ځای نه وي، د تقاضې د لمانځه ځای نه وي. دې حوالې سره موږ حکومت ته بار کوو چې په بازارونو کې انتظارګاه جوړ کړي. ښه پټان عبدالخالق تاسو د سیمې مشران چې کوم دي منتخب نمایندګان یا حکومتي ملازمان چې کوم دي هغه څه وایي ستاسو دې غوښتنو په هکله؟ تاسو د غوښتنې د هغو نه چې کله کوئ نو هغو ځواب څه وي؟ اصل په دا د کلونو راسره مو دغه دفترو ته څو او په بجو مو ته درخواستونه لیکل پیلونه مل کړي د وسای فاضل مو دفترو کې خبره راکېږي خلک هلکاوني ولا یو سړی نشو د کوم سړی دغه خبره راکېږي لږه هغه کې سبا ان شاء الله مو فور دا ان شاء الله ډېر ورکوم په یو کې کلونه ټول شو مو مصالح نه حل کېږي. خو د دې جواب څه وي؟ دی وایي څه درته مطلب ته چې کله ورته وایي چې یار زمونږ دا مسلې حل کول پکار دي ستاسو نور ملګري ورته وایي نو د هغو جواب څه وي؟ هغه څه اصل دا لکه موږ بنیادي د ماتو نه یو لاس مو ډیمانډ کوم ته شو دا حکومت یې شو دا دومره واړې مسالې دي چې تاسو ټول یو عام کاس هم یې دي چې لیول یو دا دي چې لیول خبرې دي خو په قسمتي دا دلته څومره هم افسرو چې هغه ته دلان کوته څو د دې اعلان کوشش کوي هغه چې ته بچا چې ژوند کې هغه بچنګي کې یو غلي یو بارون سره ټول شي چې کله د مو بچا جوړي نه هغه د سینې صورتي نه انتظار کوته اهمیت لري لکه چې ان علاوه صحیح مخالف موبایل او پټیفیل سوالات نه لري ته حساب چې دوه واشي نه دوه ملامت دي دوه هر کم سوالات شو دي غرمو کې د ساړه کې د ګرمي بچای به کور نه دي بچای به تعلیم نه دي بچای به مثلا به صحت نه دي به سپټول نه دي نو بچای به روډ نه دي سره احساس کما دي چې دوی احساس نشته او ټول نه غاټه مسله یو ده شل کولتی شي مو یې مینه مو علاقې دوران کې مو یې مینه د مو د علاقې مثالو پاته نه لګي نو دي چې کلی کچې هم د فزو کې څه کې دا غوړه خبر کېږي ای علاقې ته نه چې کوم علاقې کې خلک مشکل لري کوم علاقې کې خلک کورونه نه لري کوم علاقې کې خلک سکول نه لري اسپیټال نه لري موبایل سہولت نه لري روډ نه لري بس قسمتي دا سره د لري چې نو افسران د مې علاقې دوران کې عمومي مشران د خدای
دوی ته هدایت وکړي دوی همیشه دپاره افسر ته یو لنګي ور په سر کړي همیشه دپاره افسر صفات وکړي افسر ته ور وروچي خو هېچا افسر د نورمیږه راونه نیولو د ګریوانه راونه نیولو چې علاقې ته رسېلاتي ته کوي زه څو اورېدونکي غواړم چې سره ملګري کوم په پروګرام کې او که تاسو څه تپوس کول غواړي دا د کوربینا زموږ سره دا وخت میلمه دی پټان عبدالخالق ځایي سیاستوال دی دی نن چې کوم احتجاجي مظاهره کوله په سنټرل کورمه کې په عوامي مارکیټ کې او لسی بازار کې په دې کې دی نږدې لس غوښتنې کړې وې په لسو غوښتنو کې لومړنۍ غوښتنه دی دا وه چې کوم کورونه په عملیاتو کې تباه شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړی شي موبایل ټلیفون یا پاکستان ټلیکمیونیکیشن دی هلته د رابطو بحالو لپاره نظام په ځای کړي درېیمه غوښتنه دې دا کړې وه چې په اپریشنو کې 1100 کسان چې کوم وژل شوي وو یا ژوبل شوي د هغې معاوضه دې ورکړی شي څلورمه غوښتنه یې دا کړې وه چې د ښځو لپاره دې په بازار کې انتظارګاه مینې د ګاډو په انتظار کې یا د بل ځای د تګ په انتظار کې چې کوم ځای دی هغه جوړ کړی شي دوی ویل چې په کورمه کې د ځمکې په حدودو کې د نورو ضلعو سره چې پوستې چې کومې دي هغه د ختمې کړی شي او په هغې کې د کورم لیوي یا پولیس چې دي هغه پر ځای کړی شي د شپږمه غوښتنه دا کړې وه چې د امن پروګرام لپاره د ښځو عمله چې د هغې ضرورت دی پروګرام د بند کړی شي په سنټرل کورمه کې د نازا آفس یعنې د شناخته کارت دفتر په کار دی اتمه غوښتنه دا کړې وه چې په لور سنټرل کورم کې د سیول جج او ایډیشنل سیول جج تعیناتي یا په ځای کول په کار دی نهمه غوښتنه دا کړې وه چې په تورغر روډ باندې د کار شروع کړی شي لسمه غوښتنه دا کړې وه چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی دا د په ساده کې د دفتر جوړ کړی شي او داسې نورې غوښتنې هم دی کولې په دې کې یو شمېر علاقایي خلک راغونډ شوي وو دا غوښتنې کولې د دې غوښتنو کې په سر کې چې کوم کس ولاړو هغه پټان عبدالخالق موږ سره ټلیفون په لیکه ملګری دی ټلیفون په لیکه موږ سره ملګری کېږي دا وخت اورېدونکي د کوربینا موږ ته اورېدونکي ټلیفون کړی دی اسلام الدین صاحب وایه السلام علیکم بنیر صاحب ته پټان صاحب ته سپیشل سلام کوم وعلیکم السلام بالکل پټان صاحب چې کوم ځای داسې دی او عوام کوم غریب عوام دی دو اواز د اتل اوچت کړی ښځو د یوه خبره دي ته مخته کېږدوم په دې د مشرانو خبره دي د زبردسته وکړه چې موږ راکې د کوم دوره مشر کوم افسر یا کوم وزیر وکړي هغه ته دوره زیاته هرکلی میلو شي ته بس تفاس کرده علاقه موږ ته دغه سرکاري کاس ډېره آباده کړې ده نو تقریبا د څو مودې مخکې زموږ علاقې ته د سرکاري کسانو دوره راکړې وه بیا کې غټ غټ بیلرې لګېدلې بیا هغه مته لیکلي وي چې کولا او کشرۍ نو دا فورا ولس چې کوم مسله وي فورا بحال کېږي بنری صاحب مو تاسو نورو کسانو سره رابطه کړې وه پټان صاحب ته دا خبره زه مخته کېږدوم ته که مشروالی سیاست کوي یو کم نه ټولې کورمینه به ته سیاست کوي مو خواښایي او موږ ته منډې تر یاد څه لیدلي په 2011 کې موږ ته د کومې بګن علاقه یا موږ ته نادره منظوره شوله په 2011 کې نادره منظوره شو بیا هر کال موږ سره حکومت وعدې کوي خو هغه نادره موږ ته بحال نه شو بیا اوس اعلان وشو موږ پر یو کال نادره په علیزو کې 2019 کې هغه ته منظورې وشو هغه ته هر شی منظور دی تقریبا چې موږ په بګن کې روډ باندې ډېر غټ احتجاج وشو بیا موږ سره کوم مو ای سی دی ډي پی او د دروغلو موږ سره وعدې وکړي چې تاسو ته خپل نادره یو ته خپل نه دا پټان ته دا چې د کوم ته احتجاج عرض کوي دی مو دی بګن نادره د لازمي یو څه ډېر غټه علاقه بګن بازار پراته ده د نادره د سہولت مو ته په 2011 کې مهرباني مهرباني محمد عمر د کوی حسن خیلو په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام امید صاحب ما د پټان خان د کومې خبرې تاسو سره وکړې زه دې مکمل حمایت کوم ډېرې ښې خبرې وکړې ډېر ښه ټولنه هغه نه مې دا هغه پوښتنه ده چې تاسو هړتال وکړو هړتال ختم شو آیا چې تاسو حکومت هغه ونه مني دا مطالبې نو تاسو مخکې څه قدم اخلو تاسو وایي چې کول پکار دی خپل کوی د حسن خیل نه محمد عمر صاحب تاسو وایي چې څه کوئ چې زه مطالبې وکړم نه منې نو بیا مشوره ستا سره مشوره چې دوی در نه ورکوي قانون کې په طریقه کار ده ټولونه کوي په دې قربانیانو به دا مسلې حل کوي که دا څه مشکل ده د حکومت په نه حل کوي نه نو تاسو وایي چې بیا به بله مظاهره پکار ده هم داسې کور پکار دی
بالکل انداسې په کوی دا تاسو نه کول څه کوی څه کوی مهرباني ما سره وخت بالکل ختم نه بل موضوع شروع کوم اخره اردن کې اخلم اخره اردن کې ملک نایب خان السلام علیکم وعلیکم السلام نوري څه دوی پښتنه نه کولې وایا یو دې خلکو چې دا غکې احتجاج په کورنه کې خو د ساجد توري د کورنه لري ډېر چې کو دي کنه درنه او چې تا دي چې دا مسله حل کا نو ان کې به مرغله وي هغه ویل دا وخت نه کوي او دوام سوال مې داسې لرلو کنه فایکوټ سپرینګ کوټ خوشته کې کیس وتی پټان ما سره وخت ختم دی په ډېر سکند کې اسلام الدین ساجد محمد عمر کوی حسن خیل نو ټلیفون کړو ملک نایب خان ختم عملګری خبر اوردم دا کومه خبره دیوه کمره بنیر څخه حقیقت خبره هوا دا ټول په کور دی په یوه ځای په کور دی او دا چې کوم دا شهادتونو خبره کو د زخمي دا ټول د کور می خبره کو دا د کور ټول کور می شهادتون یا زخمونو خبره کو دا د مو دی وی ته یا د یو د کوم خبره نه کو ان نه واځو بنیر صاحب کچوټه مو هلاکی کې دا کې یوس کې مشي بلی لکه ولا ته په کور څخه د بار گنجائش پیدا کې ام پی ام ان صاحب ته د پارلمان لیډر کو دي چې په کور په ګنده غي لکه دی د نور لکه د په کور څخه د لکه تسکیمونه وروړي خلکو مان کې دي مدا ټول مارو دي دویمه خبره کومه چې موږ څومره په مطلب دی هغه ځنه خل شول لکه سرویس کومه د کمانډر صاحب برګیډیر صاحب سره مو ملاقات شو هغه متبقره دي شي هغه کړي چې د سر بالکل بیان ودرېږي ته څو پرې کمپلیټ نشي په دې فیل والے هغه د خدای په دې هغه هم به هول شو دین علاوه کوم ساده امن پروګرام دا غي بان کړو تر هغه وخت پورې چې څو پر هغه ته انتظار ماته فیم سټاپ نه مو شو او انتظار کوته په قاعده اعلان هم وشو نن یو صاحب څه کله هم ته ځای کوم ځای نه پرووایډ ان شاء الله په باندې ډایرکټ شو به ګټه نن په انتظار کو باندې په کور شډي جو دین علاوه سیول جاج ډیسنر سیول جاج حواله ته کوم خبره کړې ده نغا ډي سی لیول یو ډي سی لیول کوم ځای دی دلته مخکې د یو ان لپاره یو دفتر هغه خلی کړلو ان شاء الله سبا یو بل سبا کومې سخان کوم دلته جاج ته هغه سره خبرو کو چې راته کوم د سیول جاج دی یو جاج د ملکیت مطلب راوستو او د تور غرو کوم دی په کاره نه نه ټیکدارونو په چاټول سره چې کورو کو ټیکدار کو کیوه کنه هغه ټیکدار بدلیت هم کیږي او د مو په علاقې کې کوم کور دی دا به ان شاء الله نظر ونی او دې نه هغه خبره ده چې متنه نه انتهي په خپل رغلیو هغه سره یو انتظام او ملکونو ناوی دي چې د مورافه ته زمينات متکل سره دا مصالح د کومې هفتې کې دا په هفتو کې خلکو د مهینه لګي او په مهینه کې هغه د حل نه کې د مو کوم نقصان دي د مو کوم درنه دي د مو کوم استجاج دا به ان شاء الله یمنه د انتهي صاحب د وجري مشو کوي ډیره مهرباني پټان عبدالخالق سمون ته وخت راکړو تاسو هم ډیره مننه پرېاله خوشاله شو ډیره مننه مهرباني او اوس په دیو د مخکې د بینه برته شراشم ګرانو اردوونکو نوم په د وزیرستان چې کوم معذور شوي کسان دي په چاودنو کې یا په بدو پیښو کې یا